د وای فای پاسورډ به څنګه چینج کوئ؟ که ستاسو وای فای او هغه په زیاتو موبایلو کې کنیکټ دي او تاسو وایئ چې موږ د دغه موبایل نه د خپله وای فای چې دا ختمه کړو، نو د هغې لپاره به تاسو خپل وای فای له پاسورډ چینج کوئ. کله چې تاسو پاسورډ چینج کوئ نو هغه به د دغه موبایل نه چې دی دغه وای فای به ختمه شي. بل لا چې کله پاسورډ چینج کوئ نو په هغه ټایم کې به پاسورډ یاد ساتئ، لکه د مخکې نه پاسورډ چې دی دا به یادوئ چې زه دا پاسورډ چې دی دا خپل وای فای لګدم. ځکه که تاسو په کم ټایم کې پاسورډ چینج کوئ او تاسو پاسورډ چینج کو نو ستاسو هغه وای فای چې دا هغه به ستاسو د موبایل نه هم ختمیږي. نو کله چې ستاسو د موبایل نه ختمه شوه او په دغه ټایم کې ستاسو پاسورډ هیر و نو بیا تاسو خپل موبایل چې دی هغه هم د خپل وای فای سره چې دی دا نشئ یوځای کولی، نه تاسو بیا هغې له پاسورډ چې دی دا چینج کولی شئ. بیا به هغې له تاسو په لیپټاپ کمپیوټر چې دی تاسو پاسورډ چینج کوئ او هغه به هم په تار چې دی کله تاسو لیپټاپ او کمپیوټر یوځای کړئ نو هلو به تاسو د خپل وای فای پاسورډ چې دی دا به چینج کولی شئ. نو پاسورډ چې دی دا به له مخکې نه یاد ساتئ. بل لا چې ویډیو چې دا به تر اخره پورې ګورئ. زه چې کوم ویب سایټ کولاوهم نو بیا به ځینې کسان وایي چې دا زموږ په موبایل کې نه کولاویږي یا چې تا دا کومه طریقه کړې ده دا زموږ په موبایل کې نه کېږي. نو د هغې لپاره چې دی ویډیو به تر اخره پورې ګورئ. نو زه موبایل سکرین ته باقي طریقه هلته زده کوم چې د وای فای پاسورډ چې دی دا څنګه چینج کېږي. موبایل سکرین ته رالو، د دې لپاره به تاسو یو بروزر کولاو کوئ یا به ګوګل کولاو کوئ. په هغې کې به دا کوډ چې دی دا به تاسو ولیکئ، په دې ودي پټه کې چې دا لیکل شوي دي دا به له ځان سره ولیکئ. یا به ستاسو په موډیم باندې شاته لیکلی شي د هر موډیم چې دی جدا جدا دا ویب سایټ چې دی دا به تاسو کولاوئ. لکه 192 چې دی دا په هر یو کې 192.168.0 بیا ډاټ دی بیا 1 دی. دا چې تاسو سرچ کوئ نو تاسو ته به دا ویب سایټ چې دی دا به کولاو شي. کیدای شي ستاسو د هغې جدا وي نو تاسو به هغه ځان سره چې دی هغه به کولاو کوئ. چې څنګه تاسو کولاو کوئ نو زموږ دا چې دی دا ډایرکټ کولاو شو، خو ځینې چې دی هغه ډایرکټ نه کولاویږي. هغه چې دی ستاسو نه یوزر نیم غواړي او پاسورډ غواړي نو په هغې کې ایډمین او سیسټم دا چې ورکو نو د هغې سره به هغه تاسو ته کولاو شي. د هر یو چې دی بیا جدا جدا سیټ اپ دی، په هغې ډبي باندې خپل هم لیکلی شي او په هغې موډیم باندې چې دی په هغې باندې خپل هم د غار سره لیکل چې دي دا خپل شي. نو چې څنګه تاسو ته د هغې هغه ویب سایټ دغه شانتې کولاو شو، چې څنګه هغه کولاو شو نو له پاسه به تاسو ته 3 کرښې ښکارېږي. په ځینو کې د سیټ ته رضا نه راغلی او په ځینو کې چې دی دا 3 کرښې د هر موډیم چې دی جدا جدا سیټینګ وي. دا به ځان سره دغه شانتې کولاو کوئ. چې څنګه یې کولاو کوئ نو دلته کې به تاسو ته اپشنونه چې دي دا به کولاو شي. نو زموږ په دې کې دلته کې به تاسو ته ښکارېږي وایرلیس سیټینګ. وایرلیس سیټینګ چې لیکلی دی نو موږ به دا سیټینګ چې دی دا به ځان سره کولاو کوو. نو تاسو به هم د خپل موډیم سیټینګ چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. چې څنګه دا تاسو کولاو کوئ نو تاسو ته به دا دغه شانتې چې دی دا به کولاو شي. نو دلته کې به له پاسه تاسو ته ښکارېږي وای فای نیم. دا کرښه چې دی سره شوي ده ځکه چې موږ د دې نه خپل نوم چې دی هغه ختم کړو، د وای فای هغه نوم چې دی هغه موږ ختم کړو. نو دلته کې تاسو د خپل وای فای نوم چې دی دا چینج کولی شئ. په دې خانه کې تاسو څه نوم دی نو دلته کې چې دی تاسو خپل وای فای چې دی هغه نوم ایښودی شئ په دې ځای کې. دغه شانتې بیا لاندنۍ کومه خانه چې ده وای فای پاسورډ، په دې ځای کې چې دی تاسو خپل پاسورډ چې دی هغه لیکلی شئ. تاسو چې هر څه پاسورډ چې دی هغه تاسو په دې ځای کې چې دی خپل پاسورډ لیکلی شئ. چې څنګه خپل پاسورډ ولیکلو نو لاندې به تاسو ته ښکارېږي اوکې. دا اوکې به ښکارېږي. چې څنګه تاسو اوکې ووایئ نو د دې سره به ستاسو پاسورډ چې دی دا به چینج شي او ستاسو وای فای چې دی هغه به ستاسو د موبایل نه ختم شي. نو تاسو به دوباره خپل وای فای چې دی هغه به ځان سره کولاو کړئ، هغه پاسورډ به پکې ور واچوئ نو ستاسو سره په موبایل کې کولاو شي. خو چې پاسورډ تاسو ته یاد وي څنګه چې ما تاسو ته مخکې ووي، خو د هر یوې وای فای چې دی جدا جدا ویب سایټ دی او په جدا جدا طریقو باندې چې دی د هغې پاسورډ چینج کېږي. څنګه چې ما تاسو ته 192 بریاوله کې ووي لکه دغه ویب سایټ نو دا د هر یو چې دی دا جدا جدا دی. تاسو به ګورئ ستاسو د وای فای په شا باندې به د هغې هغه کم نمبر چې دي هغه به یې لیکلي. تاسو به هغه په ګوګل کې سرچ کوئ نو تاسو ته به د هغې هغه ویب سایټ چې دی هغه به کولاو شي. تاسو به هغه ځای ته وردننه شئ. نو بیا چې موږ وایرلیس سیټینګ غواړو، کیدای شي تاسو په هغه کې هم وایرلیس سیټینګ وي، په ځینو کې چې دی به بدل نوم باندې نو تاسو به هغه ځای کې خپل سیټینګ چې دی دا به کولاو کوئ. په ځینو کې پاسورډ شو کېږي، په ځینو کې ټاک یې کړي. چې ټاک یې کړي نو هغه به ستاسو پاسورډ وي، هغه ټاک یې به ختم کړئ او دوباره به هغه ځای کې خپل پاسورډ چې دی دا به ور واچوئ. زموږ دا چې دا ټرینډ دا ده، کیدای شي تاسو هغه هواوي والی نو په هواوي والا کې چې دی په هغې کې ښه په اسانو سره چې دی تاسو پاسورډ چینج کولی شئ. او په یوټیوب باندې د هر وای فای چې دی په جدا جدا طریقو باندې ویډیوګان چې دي هغه پراته دي. که ستاسو هغه دی نو په دې طریقه باندې تاسو خپل پاسورډ چې دی چینج کولی